او اکثر چې کله د چا خاندانونو په منځ کې اختلاف راغلی او دا ختم شوي نو چې د دواړو نه کله کله موږ تپوس کړی یاره تاسو دا دومره موده دا وراني ولې کوئ دا دومره اختلاف هم ولې ساتو نو اکثر د هغوی جواب دی چې مړه داسې مخلصه څوک یي نه چې زموږ په منځ کې ښکلې خبره وکړي د هغې د وجې نه دا اختلاف دومره مودې واخیستې هر یو سړی وایي چې زموږ په منځ کې اختلاف ختم شي مونه محبت پیدا شي خو د هغې دپاره به هر یو سړی لږه غونته کې اوږه ښکته کوي او د آخرت فکر به کوي نبی علیه الصلاة والسلام د یو حدیث مفهوم دی فرمای انا زعیم بیت فی ربض الجنه انا زعیم بیت فی ربض الجنه لمن ترک المراء وان کان محقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زو د هغې سړي دپاره د جنت په کناره باندې د کور ذموار یم چې څوک خپله جګړه پرېږدي اگر چې دی په حق دی خو د جګړې د ختمېدو دپاره دی خپل حق پرېږدي یو سړی دی هغه خپل په حق باندې دی خو حق یې د دې دپاره پرېښودو چې مړه جګړه نه شم کولی پرېږده په تندر دي شي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د جنت په کناره باندې زه د ده دپاره د محل ذموار یم خو دا د دنیا دا مردارۍ د دنیا دا پلیتۍ د دې په مقابله کې د آخرت هغه مزې او د الله تبارک وتعالی رضامندي هغه ډېره لویه ده او زما عزتمند دا آیت چې کوم ما د قرآن وویل د زموږ د اختلاف ولې راځي زموږ دا جګړې ولې راځي موږ د دې مردار سیس په حقیقت خبردار نه یو موږ ته پته نشته چې د مال دا مرداري د جایداد دا مرداري دا کاروباري مرداري د دې حقیقت څه دی که راته پته ولګېده نو موږ به په دې باندې بیا دا ښکلې رشتې او دا ښکلې دوستۍ او تعلقات نه پرېږدو هغه الله تبارک وتعالی فرمایي چې یوم لا ینفع مال ولا بنون جګړه یا د مال دپاره سړی کوي یا د بچو دپاره کوي الله تبارک وتعالی فرمایي د قیامت پر ورځ نه ستا دا مال په کار راځي نه په تاله درکوي نه ستا دا بچي تاله نه په درکولی شي الا من اتى الله بقلب سلیم حال بته چې په سالم زړه څوک الله له راغې د الله راضي کړی نو دغه رضامندي په کار راځي دا مال دولت او دا بچي دا د چا په کار نه راځي زما عزتمندو یو د الله سره محبت په کار دی زمونږ د الله سره محبت کم دی زمونږ د الله سره مینه کمه ده زمونږ د الله تبارک وتعالی سره تعلق کم دی د دې وجې نه مونږ ټول میلان دنیا طرف ته دی څومره محبت چې زمونږ د دنیا سره دی څومره محبت چې زمونږ د جایداد سره دی څومره محبت چې زمونږ د کاروبارونو سره دی که د دې سلمه حصه محبت مونږ د الله سره وکړو قسم دې زمونږ ټوله زندګي به ښایسته شي لکه به مونږ ته خپل استاد فرمیل وی بچې داسې کوئ چې کله کله یو ګوټ ته کښېنئ د الله سره خبرې کوئ یو سیټ ته کښېنئ او کله کله د الله سره خبرې کوئ چې الله زما سره خپل محبت پیدا کړي او زما سره خپل مینه جوړه کړي او الله زما د ځان سره محبت زیات کړي او زما د ځان سره مینه زیاته کړي وی چې کله د الله سره محبت ډیر وي او کله د الله سره مینه ډیر وي نو بیا دا پالتو څیزونه په دې باندې څوک خپل زندګۍ نه ختموي په دې باندې څوک خپل زندګۍ نه ختموي دا د دې وجې نه چې د الله تبارک وتعالی محبت نشته د الله مینه نشته او زمونږ نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي راغی وی د الله رسوله د مرګ نه ډېر یریږم وی د مرګ نه ډېر زیات یریږم او بس زه وایم چې بس دلته په دې دنیا کې وي او هلته کې د مرګ نه بعد تلل او د مرګ نه بعد دا معامله دا را سره ډېر د دې فکر دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مال در سره شته وی او مال خو را سره شته وی ښه دا خرج که د الله په لار کې نو دا ټول فکر د انسان د دې مال دپاره وي چې مال لا نه پاتې کېږي جایداد را نه پاتې کېږي نو د دې یرې نه د ده نه د مرګ نه بعد زندګي هیره ده چې دا مال د ځان نه مخکې ولېږي نو بیا به دې د مرګ سره هم مینئ د مرګ نه بعد د زندګۍ سره به دې هم مینئ